اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله الذي من علينا في الولايه بالهدايه وانقذنا من الضلاله بمحض الفيض والعنايه، والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقايه وقايه من الغوايا، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. علامه ابن عابدین شامی د خپل شرح شروع واچوله او ما تاسو ته بل جملې چې چرته داسې نوې ملګري پکې راغلي، نو ما تاسو ته بل جملې چې دا د شامی د شرح عمده په متن باندې راغلی او متن شروع شوی د اسم الاله شارع الاحکام. دې ته موږ په خپل اصطلاح کې منظومه د رسم المفتي طریقة الافتاء. دا نظم هم د علامه ابن عابدین شامی دی. دا نظم هم د علامه ابن عابدین شامی دی او دا شرح په صورت النصر کې دا هم د علامه ابن عابدین شامی راغلی دی. خو یو څو خبرې به خیر دي د پاره د برکت. یو خو به عامه طریقې سره موږ د دې ځای څه توضیحات یې وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية. ما تاسو ته ویلي دي نوې ملګري هغه چې تیر جمعه درس کې نو دې جمعه درس کې هغه لاس مبارک اوچت کې ها د دې فن مقصد ما دې تیر جمعه دې مرګرو ته وي. د دې فن مقصد دا اصول الافتاء او اصول الفقه ځان شي. یو اصول الفقه د استاد تاسو شروع واچي اساسا اصول شاشي سره او پس نور الانوار او توضیح او تلویح او مسلم ثبوت او یو دا فن راغلی دی. نو تخصص کې چې دی پاتې شوی دی، نو یو مونږ اوله کې د دې فن تعریف وکړو چې دا فن د څه سره تعلق ساتي. نو دا فن د دوه سيزونو نه تاوي: معرفة الراجي والفتوى عليه ومعرفة المرجو والاجتناب منه. خلاصه من تراجم کړه. اما په خبرو پیښ دا کتاب نه دی، دا د امام شافعي نوم هم په دې کتاب کې نه، د امام مالک او د امام ابو حنیفه د امام احمد بن حنبل صرف په چرته د درې د لراش خیر دی. نور به نوم دا د مذهب نه دنه خبره کوي، د سند نه خبره کوي، د مذهب دا د فقه حنفي او د مذهب الحنفي دنه خبره کوي. دنه خبره نه مراد سره الکه ما تراجح وایي چې زه فیشم چې قول راجحه څه ته ویل کېږي. یو فتوا ده دوی مې پرې کړې دي خو دې نه ورته ویم. یو فتوا ده هغې کې د قاضي خان قول راغی او مکه مسله ده او فتوا ده او په هغې کې د سرخسي قول راغی. د دواړو تصحیحاتو شو. قاضي خان هم وایي چې هذا هو صحیح او سرخسي هم وایي چې هذا هو صحیح. دواړه په تصحیح کې دې ته موږ تصحیح وایو. دواړه په تصحیح کې اسمان ته رسېدلي دي. اوس په څه چل کو قول د قاضي خان مقدم کوم په قول د سرخسي باندې او په قول د قاضي خان سرخسي د مقصود مقدم کو په قول د قاضي خان باندې. نو ما تاسو ته ویلي د دې لپاره 3 کتابونه دي چې هغه به تاسو ته نشاندهي کوي. دا ترجیحات شیخ صاحب په 2 طریقو حاصلېږي. یو منقول ترجیحات د فقه حنفي په 3 کتابونو کې دي. یو مې ته کوم کتاب دی؟ توضیح والترجیح، الترجیح والتصحیح یا التوضیح والترجیح د چا؟ د قاسم ابن قطلبغه. قاسم ابن قطلبغه نوم خو مورېدلی دی که ډایرکټ شاګرد دی ابن الحمام راغلی. د قاسم ابن قطلبغه توضیح والترجیح په درس کې داسې ونیسم چې یو دا کتاب راغلی. یو کو چېرته سره موجود وي نو زړه جوهره النیره د دې په حاشیې باندې یو کتاب دی. په فقه حنفي کې چې کله مونږ ووایو قضا فی الکتاب، نو د کتاب نه مراد څه شی وي؟ قدوري. او د هغې یو شرح د اللباب فی شرح الكتاب د علامه غنیمی دمشقي حنفي نوم یاد ساتئ. د علامه دمشقي غنیمی میدانی، میدان غنیم او دمشق دا کوڅه په کوڅه کې دننه کوڅه د دمشق په نه وایي خاصه شی دی دمشق. انګلیش کې ورته دمشق شوی دا ځان نه یاد ساتئ. نو د علامه غنیمی دمشقي میدانی شرح د اللباب او د دې ټولو بادشاه سره وایي کنه رد المختار په اضافت سره
الدر المختار نه در المختار تاسو ته ما بیا شامي راغستې وه نو زه څه چلو کوم نو راغستې راواله هلکه هر یو جلد چې دې راواغېست د الله په فضل زه ښه شوه اوس په نن ښه شی نو خبرې به راسره کوې ښه یارېږې رانه مه زما په لاس کې کتاب دی دې ته مونږ ویو شامي سب شامي زاړه مولیان ورته شامي وي مفتي شعیب صاحب د دې اصل نوم رد المختار په صورت ته اضافت کې الرد المختار ګورې نه ښه رد المختار او دا شرح د الدر المختار په صورت ته موصوف صفت کې نه راغلی ده دا اصل کې څلور کتابه راغلي دي یا دا کولو مې کړه هر ځای چې کولاوې نو تا ته به صفحه په صفحه د دې کیرلې نه دا پورته چې راغلی ده دا دور مختار دی څه شی دی دور مختار دا دور مختار د علامه حسکفي حسکف څه ته ویل کېږي حسن حسکف یا حسن حسفک په دمشق یو قلعه راغلی ده د حسن حسکف د علاء الدین الحسکفي شرح راغلی ده یو ناشنا ترین ښکلي متن د احنافو باندې چې هغې ته موږ په خپله اصطلاح کې تنویر الابصار ویو څه ویل تنویر الابصار څه دي د دې دور مختار کې بریکوټونه دي که نظر هم لګي نو سوچ ورته کوئ کم که راشي په دې دور مختار کې دا دي بریکوټونه دي وګوره فیوخذ من کل خمس ورپسې دغه مه کوه قتل ظلما یا قتل ظلما الى اخره ګوره دا بریکوټونه دي دا بریکوټونه یې که نه په عربۍ کې ورته قوسین وایي دا قوسین د دې قوسینو او بریکوټونو منځ کې چې کوم کتاب دی دې ته موږ په خپله اصطلاح کې تنویر الابصار د علامه طمرطاشي ویو څه تنویر الابصار د علامه طمرطاشي ډېرې شرحې دي نورې ما سره دونه دي چې حیران بشئ په دې طمرطاشي په دې تنویر الابصار باندې یو ښکلې اعلی شرحه ده دې ته موږ دور مختار وي دې ته فتاوه علایه هم وایي څه وایي ورته فتاوه علایه دې ته متن التنویر هم وایي نوم ځان سره یاد ساتئ څه متن التنویر مفتي رشید احمد داسې یو ورکوټې غوندې اصول الافتاء نقل کړې ده اصول الافتاء کې پروټوسټر ته هغې کې نقل کړی دی وایي د یو غټ مدرسې دارالعلوم ته لاړم مفتیان راته راجمع شو چې ته د یو ناشنا کتاب نه حوالې ورکې او ما ته چې څه شی دی وی ناشنا کتاب متن التنویر دی چې دا متن التنویر سره متن التنویر هم دا دور مختار دی ښه دې ته فتاوه علایه هم وایي څه وایي ورته فتاوه علایه ورته ولې وایي د علاء الدین خسکفي کتاب راغلی نه که نه تاسو قاضي بزازیې ته بزازیه ولې وایئ د بزاز کتاب تاسو قاضي خان ته قاضي خان بخاري ته بخاري ولې وایئ بخاري لیکلی دی که نو دې ته علایه هم وایي فتاوه علایه ورته ویل کېږي نو دا د علاء الدین خسکفي یا خسبکي کتاب دی دا شرح د څه راغلی ده د دور مختار راغلی د دې دور مختار دونه شرحې دي چې حیران بشي تاسو تحتاوي نوم چېرته اورېدلی تحتاوي دوه دي ښه یو تحتاوي علی مراقي الفلاح شرح نور الیزا ده او یو تحتاوي ته هغې تحتاوي ته موږ صغیر ویو بل تحتاوي کبیر دی دا د دور مختار شرحه ده ما سره په غټو جلدونو څلورو کې هم د زوړ چاپ او 10 جلدونو اوس کې راغلی ده بیروتي چاپ 10 جلدو کې دور مختار شه 10 جلدو کې د دور مختار لا طویله شرح ده د عابد سني توالع الانوار ورته وایي څه وایي ورته توالع الانوار فی شرح دور مختار بل شرح راغلی ده غایة الاوتار فی شرح دور مختار حاشیة ابراهیم حلبی حاشیة عبدالرزاق دا یو ډېر ښکلي متن راغلی دی په متونو کې د علامه ابن د علاء الدین الحسکفي او د دې په ټولو اعلی ښکلو شرحو کې اعلی شرح د شامي شرح راغلی ده د ابن عابدین دا شامي دی دا څه شی دی شامي په دې شامي باندې بیا تقریرات یې د دې کرښې نه لاندې ښه ګورئ ورته د دې کرښې نه لاندې تقریرات دې ته موږ تقریرات الرافعي ویو څه وایي ورته نو څلور کتابه دي شو دا دور مختار دا دور مختار د چا شرحه د کوم کتاب شرحه ده د تنویر الابصار تنویر الابصار د چا کتاب دی د طمرطاشي د دې دور مختار شرحه دا دې ته څه وایي رد المختار تاسو د په پښتو کې څه وایي شامي دا د چا کتاب دی د ابن عابدین په دې باندې اوس سوچ دې باندې چې پیښ شوی نو اوس په بله خبره ځان پرېږدي دې کتاب کې تاسو ته څه ښکاري مخکې مې چېرته راغستی دی کتلی م دی خو سوچ هم پرې نه دی کړی دا محاکمات کوي څه کوي محاکمات محاکمې څه ته وایي په دې
دور مختار کې به شیخ صاحب یو مسله نقل کی دی د بزازي نه او تصحیح وکړي، بیا به یو دویمه مسله نقل کی د قاضي خان نو د قاضي خان تصحیح هم نقل کی. نو د دې تحقیق د لاندې چې کومه مسله راجح وي نو هغه بدل ته محاکمه کی. نو چې محاکمه کړه نو د محاکمې نه پس چې کوم راجح وي د هغې دپاره تاییدي نقول د متقدمینو د کلام نه نقل کی، او چې کوم مرجوح وي د هغې دپاره مخالف نقول د متقدمینو احناف ته کلام نه نقل کی. اوس یو تکړه مولا مې دی خوا ته راشه هلکه ته راشه تا ته دی مه یارېږه ما تا ته مخکې وي چې مه یارېږه. دې کې به درې قسمه میزې دلته ګوره ګوته به پرېږدې داسې تاو شه نه داسې تاو شه دا دوی ته مې مخ کړی دی ګنې اوس پیدا لرو بس ګوته به پرېږدې. یو ځای کې به تا ته کله ناکله راشي قلتو، یو ځای کې به تا ته کله ناکله راشي والحاصلو، او یو ځای کې به کله ناکله تا ته راشي اقولو. د شامی میزیلی نه مراد څه شي دی؟ فتوی، ترجیحات، تصحیحات په دریو الفاظو سره. یو به په لفظ د څه سره د قلتو، بل به په لفظ د څه سره د والحاصلو. قلتو والحاصلو اقولو دا د شامی اقوال راجحه دي. اوس وګوره کو دی راوویسته ټیک ته ګرې چې بیا زه روباسم دا څه شی دی؟ قلتو. ای بله پاڼه مې راوویسته وایه قلتو والحاصلو اقولو ګوره راته کو دې ونه کته نو دې ځل به ګورې ضربه کېږي د دې ځای نه شروع که ګوره که نه زه چې ګوره علم یې شغلې شروع کړې ګورې والحاصلو وګوره څه شی دی؟ والحاصلو. ورته وګوره چېرته اقولو قلتو م وګوره ځه کته ځه وګوره دا والحاصلو دی دا غټ غټ قلتو دی خو توس یو قلتو دا ده یو قلتو دا ده دا به منځ کې نه دا به منځ کې نه دا به د دې په سایډ کې همیشه په اوله لکیره کې به اول لفظ وي. وګوره داسې یو ځای راووته چې درې واړه پکې ستا د برکت راووته ستا کرامت دی ښه زما نه دی ښه. قلتو اقولو والحاصلو والحاصلو اقولو یو داسې ناشنا څپه د ده د برکت راووته ښه. یو والحاصلو یو اقولو دا ټوله شامي داسې اړوه صفه صفه اړوه ته چې صفه صفه اړی تا ته به هم دا راځي ښه. قلتو دا هره صفه باندې داسې یو صفه بني استاد قلتو والحاصلو قلتو اقولو والحاصلو. دا قلتو اقولو حاصلو اصل کې کېنوس دا قلتو اقولو اصل کې څه شي دی؟ دا اقوال الراجحه د ابن عابدین راغلی دي. شیخ صاحب سره اقوال الراجحه د ابن عابدین تحقیق کو دا خبره د ثابت کړه په فقه حنفي کې چې زما اقولو زما قلتو زما حاصل د کلام کله نه کله لفظ د تتمتون سره هم ذکر کیږي ښه ډېر نادري دا د قول الراجحه دی. نو ته به د تابعداري کوې تاسو ته پته تاسو څه یې او بیا دیوبندیان که نه څه نور اشیا خو نه یې که نه. نو ګوره مونږ احناف یو په احنافو کې شیخ صاحب څه یو دیوبندیان یو حنفیت کې 150 ډلې راغلي دي اختلافات واقع کېږي. نو موږ دیوبندیان څه ته وي؟ زمونږ هغه تعبیر خوښ دی چې اکابرینو دیوبند د فقه حنفي کوم تعبیر موږ ته وکړي نو زمونږ هغه تعبیر خوښ. بیا په دیوبندیانو کې پنجاب ته چې لاړ شي دلته خو ګزاره کېږي خو چې هلته لاړ شي 150 ډلې راغلي دي. نو موږ بیا په دیوبندیانو کې حقانیان یو څه راغلي حقان د دارالعلوم حقانیې د فتوې د مشایخو تابعداري کوو د مفتی محمد فرید صاحب د مولانا عبدالحق صاحب چې دا اکابرین تیر شوي دي د هغې د فتوې تابعداري فتوې تابعداري نه معنا دا که چې هغوی موږ ته یو قول راجح دي که نه ډېر مسایل دي چې زموږ پکې اختلافات په خپل منځ کې رانغلي دي نو موږ بیا د دارالعلوم حقانیې د مشایخو تابعداري کوو د هغې په قول باندې فتوا ورکوو. نو اوس وګوره د اکابرین دیوبند ټول کتابونه د اکابرین دیوبند د فتوی کتاب اولنی سری فتاوا دارالعلوم دیوبند، دویم کتاب یې څه شی دی؟ امداد الفتاوا، دریم کتاب یې څه شی دی؟ احسن الفتاوا، څلورم کتاب یې څه شی دی؟ فتاوا حقانیه، پنځم کتاب یې څه شی دی؟ فتاوا فریدیه. دا ټول روباسو پرې ټولو کې به د یو کتاب حوالې چلیږي. ګوره غټه دعوه ته کوم سوچ پې کوئ دې کې به صرف د یو کتاب حوالې چلیږي نور به پکې هېڅ هم نه وي. نه به پکې فتح القدیر وي ګینې ویې ګورئ ډېر کم به میلاویږي، نه به پکې بدایع الثنایي وي ګینې ویې ګورئ ډېر کم به میلاویږي. د مبسوط به پکې نوم هم نی راغلی، د بنایي به پکې نوم هم نی راغلی، بحروایي حوالې به پکې میلاویږي خو ډېرې کمې به میلاویږي، د فلان او د فلان تحتاوي حوالې به میلاویږي
د تختاوي او د بنایي حوالې به ملاویږي خو ډېرې کمې به ملاوي. ستا د اکابرین دیوبند ټولې فتاوی بډه کې راغلي د څه نه د رد المختار او د دور مختار نه. ګینې چې کور ته لاړ شي او کتاب د سره وي امداد الفتاوا یا فتاوا دارالعلوم دیوبند یا احسن الفتاوا یا واپس وروستو فتاوا حقانیه فتاوا پرې ټول به ستا دی. نو چې تا کې دا قوت د ترجیحات او د تصحیحاتو پیدا کوي نو دا کتاب به نه کې پیدا کوي. نو ستا ترجیحات او تصحیحات په دوه قسمو شو. یو د نقلي تصحیحات او ترجیحات شو، دا به درې کتابه ښیي. یو کوم التوضیح یا الترجیح و التوضیح د قاسم بن قتلوبغه، یو اللباب د میدانی، دریم نمبر شامی. خو کو چرته دې کې نو ته داسې ماده ځان کې پیدا کا چې ته په راجح او مرجوح په قوانینو باندې په خپل دوی چې دا ترجیحات کړي دي څه قانون نشته کنه او کنه وقف رستو قواعد را روان دي. وقف باندې همیشه فتوا چې د انفعیت وي نو هغې باندې فتوا را قول الامام چې قول د امام ابو یوسف مقابل شي په دې کې فتوا په قول د امام د عباداتو کې قول د ابو یوسف او قول د امام ابو حنیفه رحمه الله چې مقابله شي رحمه الله په دې کې چې قضا کې تعلق ساتي فتوا را همیشه په قول د امام ابو یوسف باندې، په میراث کې همیشه فتوا په قول د امام محمد باندې، قیاس او استحسان کې چې مقابله شي چې ما فيه الاستحسان مقدم دی په ما فيه القياس باندې. انفال الوقف همیشه مقدم پلا دا دون ډېر قواعد جریان باندې دې ته قواعد د ترجیح وي. دا قواعد د ترجیح به تاسو کم کتاب کې ملاويږي ته نو تاسو به کوشش کوئ چې دا کتاب وایي او یادې کې تاسو چې یو میاشت څلور سبق ووي که نه او چې لا دوه میاشتې مته سبق ووي دونه په فرق باندې به تاسو پېښې چې تاسو به وایئ چې هلکه زموږ خو دا سترګې رڼا شوې دا څه حالات راغلي دي. بلکل به انشاءالله تاسو په فرق باندې پوهېږئ خو چې زه څه ویم چې په هغې باندې پوهېږئ او هغه یادوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي حمد د الله تعالی لپاره راغلی دی. هغه الله تعالی من علینا چې الله تعالی احسان کړی دی. من یمن په معنا د احسان سره بعض عالمان وایي احسان اشیاء ظاهریو کې چې مخصوصو کې چې نو احسان دی او چې باطنیو کې نبوت وي علم وي اعتقاد دعاګانې وي نو دا څه شی دی من دی. دا فرق په الفروق کې عسکري کړی دی یا اکبري کړی دی. دا ځان سره یاد ساتئ. دا عبارت په دوه قسمه ویم یو عام بیا بل براءة الاستحلال کوم. من علینا فی البدایه په اوله کې بالهدایه په هدایه سره ګورئ بولیان نو ګوره اولنی احسان د ملاتوب نه د مفتیتوب نه د قاریتوب نه د ارسنه ولا الله احسان وکړ چې اول ایمان الله راکړ نو الله احسان کړی په ابتدا کې په هدایت سره. نو ګوره چې ماده یو ماده باندې تاریخي نو زدي اوچتېږي یو ماده چې تاریخي نو زدي اوچت چې شپه راشي نور لاړ شي چې هدایت ته الله درکړي شیخ صاحب نو د ضلالت او د ګمراهۍ نه الله په امان کې وساتلی. نو وانقذنا من الضلاله الله تعالی مونږ وساتلو فنای را کړی دا نجات را کړی دی من الضلاله د ضلالت او د ګمراهۍ نه بمحض الفیض والعنایه په محض فیض د الله سره او په محض اعطا د الله سره. دا اعطا او فیض د الله دی چې موږ الله تعالی هدایت را کړی دی د ضلالت نه په امان کې سره. والصلاة والسلام واضح ځای ما خو تاسو ته وي مدرسین یې ما نه ماشوم ما جوړوي تاسو نه ماشومان نه جوړو مخه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد په سید آقا مشر باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم. صرف یو نقطه راته فتح الاله دا مشکات شرح د ابن حجر. ابن حجر یې دوه خلایات ساته. یو ابن حجر اسقلانی دی صاحب الحدیث ډېر به سړی دی. الیه انتهت ریاست علم الحدیث د علم الحدیث ریاست په تمام راغلی دی خو فقه ډېره کمزورې ده. ګورې ناشنا خبره ته کوم د فقهاو شافعیو په نسبت باندې د ابن حجر فقه لیس اعتبار نشته. د ده په مقابله کې بل ابن حجر دی حیتمی مکی. ابن حجر حیتمی ابن حجر مکی ابن حجر حیتمی شارح اللباب وتویل کی. ابن حجر حیتمی فتح المبین فی شرح الاربعین النوویه وتویل کی. ابن حجر حیتمی یو کتاب راغلی دی کلی کتاب هغې ته تحفة المحتاج بجو ته په خپل اصطلاح کې د شافعیانو شامی بیمه په دې به بیا انشاءالله په یوم څنګه چې زموږ قول راجحه ذکر کوي د شافعیانو خپل کتابونه دي د مالکیانو خپل کتابونه دي د حنابلو خپل کتابونه دي. نو په یوم منطقه د شافعیانو شامی تحفة المحتاج
د حنابلو شامی بحوثي نوم ځان سره یاد ساتئ. کشاف القنا د علامه بحوثي. د مالکیانو شامی نه مراد څه چې قول راجحه ذکر کوي. د مت الخلیل یو شرح راغلی د مواهب الجلیل ورته ویل کېږي د علامه الرعیني. علامه الرعیني مواهب الجلیل نوم ځان سره یاد ساتئ. التجل کې د دوی یو ښکلی کتاب دی او قوي کتاب دی. فتوا فی نن سبا دوی ورکوي. خبره مې نه کوله. فتح الاله د مشکات شرح د ابن حجر الصغیر یا ابن حجر الفقیه هغه په فتح الاله کې نقل کړی دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم په دې نوم کې یو دوه اجازه دي او یو دوه اعجاز دي. هغه دا دی چې دا نوم یې داسې دی لکه څنګه د الله نوم چې دی چې په دې کې نقص ناراض د الله نه الف لرکه یا حمزه نه لرکه یا الف نه لرکه نو لله دی. دا د الله په ذات دلالت کوي. بیا تینا بل لام لرکه نو له دی. بیا تینا بل لام لرکه نو کو چرته بیعتونه کړی او پیر سی بو ویلو هو بو تکه وری ښا هو دونه په برابر باندې کما به پیګه او یو محمد صلی الله علیه وسلم نوم مبارک محمد دا میم ته نلر کنو حمد نو بیان دلالت په حمد کی. دا بل ته نلر کنو میم مد ست ویل کی چتوالی ته ویل کی. دا بل ته نلر کنو الدال علی ذات الله تعالی. او یو بل خپل نقطه ذکر کړه د دې ته علم الابجد وای او علم الحروف. د دې مشرات نوم چرته ورېدل دي ابن عربي چورې دي د قشار. ابن عربیان دو دي ښه یو په الف لام سره یو بغیر د الف لام نه. ستاسو د مولیانو الف لام ډېر خطرناک دی ګورې ښه ویل لکه دا د الف لام واله. یو ابن العربي دی دا مالکی دی. تاسو ونه موریدلی احکام القرآن د ابن العربي. احکام القرآن مسالک قبس د موطا شرح راغلی دي. دا ابن العربي په الف لام سره فقيه مالكي اندلسي اندلس نه اندلسي مغربي كل فقيه د مالکان یو بغیر د الف لام نه. ابن عربي په خوا ما دا کیسې کولی څوک نه پیدل عربي دا ډېر لوی فقيه هم دی محدث دی حاصل کې پیر سے مبارک دی سره غری پیر سے په دې علومو کې دې ته مولوي صاحب مونږه خبره مې په هر حال تاسو صدا کوله دې ته علم الحروف وایي. ابجد ځان لري حروف ځان لري. د حروفونو یو شعر ایستل لکه تاسو به یې نه 700 بسم الله 786 یا د حضرت تانوی صاحب کتابونه دي هغه کې دا تعویذات ذکر کړی دي او 200 لیکو 400 لیکو 500 لیکو 700 لیکو پلان لیکو دا کیسې پکې دي. دا جائز راغلي دي. جواز اشتا خو زما خوښ نه دی. جواز اشتا خو زما خوښ نه دی. نو هغه ذکر کړی د علم الحروف توجه نه چې په دې کې یو بل نقطه ده. څلور امامانو ته اشاره ده. د امام شافعي نوم څه شي محمد بن ادریس الشافعي. استاد نوم درته کوم نو ګوره محمد دلالت کی په بعینه په محمد بن ادریس الشافعي او میم کې دلالت په امام شافعي باندې ځکه محمد نوم یې راغلی دی. په هي کې دلالت په امام ابو حنیفه باندې ځکه یا هي په کې ابو حنیفه ته اشاره راغلی ده. په میم کې دلالت راغلی لکه مال یو نیمه پیاله چای راوړه. په میم کې دلالت راغلی د امام مالک ته او په دې دال کې دلالت اشاره دلالت مراد اشاره راغلی د امام احمد بن حنبل ته. څلور امامان می د اسم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت کړو خو ما نه دي ثابت کړي. حواله مې دل درکړه چا لیکلی دي فتح الاله فی شرح المشکات. د چا تصنیف راغلی دی د ابن حجر المکی الحیتمی الفقيه چې دوی وته ابن حجر الصغير الى اخره. الذي هو الوقايه وقايه ففتح په کسنه دوه سره هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه نگهبان راغلی. موږ طالبانو چې سبق کتاب والو نو موږ لکه وقایه دی وتا چولې دا خو نه ده. د وقایه د وقایې نه مراد سره غتا نو غتا وته سره اچوي چې کتاب محفوظ شي کنه. نو محفوظیت لپاره وجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین لپاره غوايه په فتحې په کسرې سره دا شي نخرب غوايه په فتحې او په کسرې سره په معنا د فارسی کې کجروي استعمالېږي. څه کجروي څه دا رسو خرم کجروي څه ته وایي ځان په الفاظ ته وایي. لارې ته په فارسی کې راه وایي او چې د لارې نه لغونته اخوا شي نو دې ته په فارسی کې کج اخوا روي تللو ته کجروي په تاسو بوریدلی د اردو لفظ د خدا سره کې فارسی ده. کجروي په معنا د لارې نه بلاره کېدل. نو غوايه هغه په صورت د بدعت کې غوايه که په صورت د کفر او د شرک وي چې د اسلام او د هدایت نه لاړ شي دا غي نه مونږه ساتلې راغلي. وعلى اله واصحابه په خاندان او اصحابو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زویر روايه او درايه
صاحبان د روایت او د درایت کی روایت چې یو شی نقل کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو حنیفه دې تسوی روایت او درایت دې ته ویل کېږي چې دا له اوتلې چې د دې ملاقات شته او کو نشته د دوی ملاقات ممکن دی کنه دی درایت دې ته ویل کېږي چې دا کم روایت کېږي چې د دې روایت عقل نم لک سکار والی چې د د په منځ کې ملاقات کېږي او کنه کېږي دې ته څه ویل کېږي درایت فرق نه اردو کې ورته څه وایي فرق نه په عربی کې ورته څه وایي نقد الرجال څه نقد الرجال علم الجرح والتعديل نقد الرجال فرق نه نو فرق وکړه نقد وکړه خو بس گزاره کوي ښه انشاءالله نو ازل روایه و درايه صاحب د روایت چې څه شي العلوم النقلیه والدرايه العلوم العقلیه صلاه وسلاما لا غايه لهما ولا نهايه دا صلاه و سلام چې غایه او نهایه نشته بیا به سر تلار شي د سبق الحمدلله هدايه شته هدايه شته شته تراواله کې کني نو خیر دې بداسي ورته ویم بل ابتل کې دي چې دا ټول نه لرړو الحمدلله الذي من علينا في البدايه بالهدايه حمد د الله تعالی دی ایبا حمد د الله تعالی دی چې الله تعالی په اوله کې موږ له هدایت راک نو فلفظ د بدايه کې یو کتاب ته اشاره وکړه دا هدایت تاسو وایي کنه دا هدايه د مرغینانی د متن شرح راغلی د مرغینانی برهان الدین المرغینانی دا د مرغینانی د متن شرح راغلی د چې متن هم د صاحب الهدایه دی متن د چانی د صاحب متن هم د مرغینانی دی کلی متن دی دا بر روان وي ان شاء الله چې د دې متن څه خاصیت دی د تمنګ متون السبع وي یا د تمنګ متون الخمسه وي د متون الخمسه او د متون السبع خصوصیات سری متون الخمسه یا متون السبع موږ څه ته وي متن القدوري متن الهدايه متن الوقايه متن د دور مختار متن د موصلی موږ ته په خپل اصطلاح کې الاختیار وي نو ځان سره یا ساتي اختیار متن د ضرور غرور د مولا خسرو روستو دا کیسه را روانې دي وګوره دا کرخي چې پیری کنه دا کرخي دا متن دی دا متن د چاري د بدایي دا بدایه د چاره د مرغینانی او په دې متن باندې د مرغینانی خپل شرح راغلی چې هدايه ده نو بدایه کې د متن د هدایت ته اشاره وکړه او هدایه کې خو ان شاء الله تاسو به خپل پیږي وان قدنا من الزلا بمحض الفيس کتاب دی مطبوع نه راغلی هما الحمدلله پیدا کړی دی مخطوطه فیض د کرکی وته ویل کیږي کرک او شوبک هغه علاقې دي چې صلاح الدین ایوبی اوله حمله کوله په فلسطین او په فلسطین باندې نو اوله حمله په کرک کړې و دا په فلسطین کې یا په فلسطین کې علاقې دي په فلسطین کې یا په فلسطین کې کرک او شوبک نوم ځان سره یاد ساتي د کې بنو مراشي شوبکی او د کې بنو مراشي کرکی نو فیض د کرکی کتاب راغلی دی عنایت څه شی دی فتح القدیر خو نشته استاد راواله کنه دا زما په لاس کې فتح القدیر دی دا فتح القدیر اول چې کوم داد لګېدلی دی نو دې ته هدایه وایي په دې هدایه باندې دا اولنې کومه شرحه چې راغلی ده نو دې ته فتح القدیر وایي دا دویمه کومه شرحه چې راغلی ده دې ته کفایه وایي دا دریمه زور فتح القدیر کې په حواشیو باندې را او په دې کې دا د عنایه د بابرتی یا بابورتی وته وایي څه بابرتی یا بابورتی دا ځان له شرح ده د درې شرح ته جمع کړي فتح القدیر کې یو فتح القدیر دی د ابن الحمام یو کفایه ده د علامه کرمانی یا بعض عالمان ورته کرمانی کرلانی هم ویل شوی او دریم نمبر دا عنایه د علامه بابرتی یا بابورتی او په دې باندې یو نری غونته حاشیه ده د چلپی حاشیه په عنایه باندې نو عنایه کې شرح الهدایه کې اشاره راغلی ده او دا د چا شرح راغلی ده د علامه بابرتی او کوم دی خدای پاک رحم وکړي والصلاه والسلام علی سيدنا محمد الذي هو الوقايه وقايه تاسو کو ګورئ نو تاسو کتابونه دي شرح الوقايه وپسې یو کتاب دی شرح النقایه نو موږ څه توریدلی دی د مولا علی قاری او برجندی او ابو المکارم دا متون دي ښه وقايه د فقه حنفي کل متن دي د صدر الشریعه من الغوايه وعلى اله واصحابه ذوي الروايه والدرايه صلاه وسلام لا غايه لهما ولا نهايه ناشنا شرح دا هدايه کې د علامه سروجي شرح ما سره تپرتلخه د علامه سروجي شرح د غايه وتوي الغايه في شرح الهدايه غايه في شرح الهدايه دا د علامه سروجي شرح د سروجي مصری دی او نهایت د سغناقي شرح راغلی
غایه شایع شوې ده مولوي صاحب او نهایه نه ده شایع شوې خو ما سره شته فوټوسټیټ ما پیدا کړی دی د ام القرآن مې پیدا کړی دی نو غایه کې شرح د هدایت ته اشاره ده د سروجي شرح ده او نهایه کې شرح د سغناقي ته اشاره راغلې ده چې دا هم د هدایت شرح راغلې ده وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین